سخت خفه کیږي چې ته دین اسلام چې موجود دی ځان ته مسلمان وای، لا بل مسلمان ته دوکه ورکیا، لا په بل مسلمان باندې ظلم کیا، لا سکم د ته سود کوي، لا رشوت کیا، لا د پردی مځکې نیولې دي، لا درواغ وای، لا شغلیګانې کیا، لا بل چا باندې تهمت لګیا، لا بل مسلمان پسې غږېږي، لا بل مسلمان پسې بد رد وای، لا د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم محبوبانو صحابو پسې چکم دا بد رد وای، لا امامانو پسې بد رد وای، لا محدثینو پسې بد رد وای، لا د الله ولیانو پسې بد رد وای، لا علماء پسې غږېږي، کله یو پسې کله بل پسې، بیا کم سے کم دا دعوه مکوا چې ما اهل بیت سره مینه ده، ما د دوه جنو سردار صلی الله علیه وسلم المسیانو سره مینه ده، بیا دا دعوه درواغزنه ده، بیا مینه چې درواغزنه مینه تقاضا ده نه ده، چې کوم اعمال باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ خفه کیږي، الله رسول ور باندې خفه کیږي، تو هغه اعمال کوي، تو هغه کردار اپناو کیا او ناره د مینې لګیا، بیا دا د مینې تقاضا نه ده. که دا وایي چې ما اهل بیت سره مینه ده، ما الله محبوب المسیانو سره محبت ته موضوع چې احترام ده، بیا داسې مینه ورسره وکړه لکه څرنګه مینه چې صحابه ورسره کړې وه، بیا داسې مینه ورسره وکړه چې څرنګه مینه الله محبوب ته ماته ورښولې ده. بیا یزید کردار، یزید اعمال چھوڑو، بیا هغه ته شا ورواړوه، هغه خلاف ودرېږه، بدو خلاف سا، ظلم خلاف سا، رشوت خلاف سا، سود خلاف سا، اور ناجائزو خلاف سا، فحاشگانو خلاف سا، بیا رتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا رشتونی مینه ده، بیا تو واقعی محب اهل بیت. او کچیر هر گناہ کیا، هر گناہ دا پا غاړه تړلې ده، په جمع لمانځه باندې نه پوهېږي، کورس لمونځ نه کیا، بل مسلمان پسې ته غږېږي، صحابو پسې ته غږېږي، امامانو پسې ته غږېږي، الله نیک ولیانو پسې ته غږېږي، هر مسلمان ته دوکه ته ورکیا، درواغ ته وایې، چغلي ته کیا، تهمت ته لګیا، بیا په دې باندې پوه ته چې ما مینه درواغزنه ده، د په مینه چې درواغزنه